چرته چې 1,40,000 پیغمبرانو کې کم خصلتونه په 1,24,000 کې وو هغه خصلتونه یوازې بیا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه مولانا وی حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری آنچ خوبان همه دارند تو تنها داری. که د یوسف علیہ السلام حسن په دنیا کې مشهورو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حسن بیا داسې و چې د اسمانونو ملائکوم خدای ته درخواست کړو چې یا الله مونږ خو چې کله نه پیدا یو نو مونږ زمکه ته نه یو تلی دا داسې حسین او جمیل پیغمبر دی چې پزمکه پیدا کړی دی نو یو ورځ خو اسمان تم راوله چې مونږ یې وګورو. علماء لیکي چې د معراج تلو څومره اسرار او رمایز دي نو یو صرف کې دامو چې الله د ملائکو درخواست منظور کړو چې ولې بوتلو ورته خودو چې هغه پیغمبر داده. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د سورلسمې سپوږمۍ و او رسول الله صلی الله علیه وسلم په کټ کې پروت و نو ما به کله کله سپوږمۍ ته وکتو کله به مې د مخ ته وکتو نو بیبي عائشه فرمایي چې زما دې په خدای قسمی چې ما به د مخ ته وکتو بیا به مې سپوږمۍ ته کتل نو سپوږمۍ به راته تته ښکارېده. عزیزانو دا خلات څه کوئ ماریا قبطیه یو وینځه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینځه په خوا په دې ملک یو عادت تیر دی چې د شپې به سړی ته د تشو متیازو ضرورت پیښ نو کوټې نه بار بنه راوتو دننه بیس د خاور لوخه کټوای یا لوټا یا داسې څه شی خو نو کوټې نه به بار نه راوتو نو هغه کې به کول. حضور علیہ السلام ته د ورکوټي قضا حاجت ضرورت د شپې پیښ شوه دی نو هغه لوخي کې کړی. سحر اغا ماریه قبطیه ته حضور علیہ السلام فرمایل چې دنن الوخي کې څه شید اغا بارتوی کا. جلال الدین سیوطی کلی دی چاغه ورته وی چې یا رسول الله اخو بو ما وی چې وبدي ما اوس کلی. حضور علیہ السلام ورته ډیر په غوسه شو چې خدای بندي پته نه لګي اوس کې ویلوخي کې پرتیوي ما ویل چې جوړو بدی جی هغه خو ما اوس کلی. ورته ویزا علماء لیکي چې د ماریه قبطیه د او پښتو نبا د خلینه د مشک او د عنبر خوشبوئی راتله د او پښتا پورې. عرض میں داو چې که حسن د یوسف مشهورو نو د دې ټولو پیغمبرانو خصلتونه بیا پر رسول الله کې داسې و چې داغي بیا مثال نو. په کوم لار بچ تیر شو په کوم لار د هغه لارې نه بدري ورځي خوشبوئی تله په ټول زندګۍ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بدن مبارک مچ نو ناست په ټول عمر کې. نو عرض میں داو چې حسن بیا داسې و چې زه درته څه ویلی نشم. اب اعلی پته لګي چې یا به په قبر کې وګورئ او یا به په قیامت کې ګورئ.
په قبر کې به هم ګورئ هر مړی چې مړ شي نو په قبر کې اولنې سوال چې کوم بکیږي اولنې سوال نو د قبر مبارک نواله تر مدینه منوره روضه اقدس بوري په دې قبر کې یو سرنګ وشي او په هغه سرنګ کې مړی ته وای دی خو وګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر روضه کې د رسول الله ذات اقدس ورته خو دی چې دې ته وګوره ما كنت تقول في حق هذا الرجل د متعلق دی په دنیا کې څه خیالو دا وګوره نو دغه وخت کې به زمونږ دوه حالت ای یا خو به دا حالي چې داسې بمړیو لکه چې دا یو نو چې داسې مړیو لکه چې دا یو نو چې ورته وګورو نو ورته به وایو چې ها ها لا ادري هاي هاي زه خو الله کدا پیژن خو چې دی وې داسې چې زه خدا والله کا پیژنم حدیث کې راځي چې ړومبنه گزار د دې ملائکو داسې ړومبنه گزار چې دل در کی نو ستا وای چغه په مشرق او مغرب کې واوري دي ړومبنه گزار چې صرف دومره وای چې دا زنه پیژنم او دسه خلق بم وی چې ملائکی ورته وی دی ته وګوره د دې متعلق د څه خیال دی چې داسې ورته وګوري نو دی به وی چې هاذا محمد رسول الله وآمنا به دا جناب محمد رسول الله دی او ما په دې ایمان راوړې په خدای قسم مونږ څه سړی رابعه بصری او خزاله شپېته کاله ټول ژوند پدې کې تیر کړي چې الله 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 شپېته کاله چې مړه شو ملائکی ورته رالي تپوس لیکي چې من ربک ستا خدای څوک ا ملائکی د لاس نونی وي ما نه د رب تپوس کوي ما شپېته کال خپل رب هیر کړی نه دی ورشي زما رب نه تپوسو کوي چې رابعه بصری پیژنې کنا ما نه څه تپوس کوي خزاو د شپې براوته په نیمه شپه او د خار په کوسو کې بګرځیدا خپیاب لخپې او دا شعر به وی چا جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سائے تلے جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سائے تلے حشر تک ستا رہے گا خاک کے سائے تلے او د مخلوقا ویخ شي د خاور سوري لاندې والله العظیم تر قیامت پورې به بیا د خاور سوري لاندې او د اسمان سوري لاندې ویخ شي تر قیامت به د خاور سوري لاندې او د پراتی دا به ټوله شپه چغي وای وینځل د ابراهیم ابن ادهم وینځل ټول ورځ په خدمت کې تیر کی ټول ورځ او د شپې په یخو بو باندې او د سکی او 2 رکعات نفل نیت تړل نو 15 سپاره به په یو رکعت کې ویلې او 15 سپاره به په بل رکعت کې ویلې سلام به چې وګرځول 15 سپاره به په 2 رکعاتو نفلو کې
تاسو ته چې امام لغوندې مونځ چرته اوږد کی وی استازو د شوی وی پکې لږ قرات اوږد وی کنه وی استازو د وی پکې ستا د پیښور د خلکم دستور دی هغه جمعات لا ډېر خلق زی چې کوم جمعات کې تشه خطبه وي او منځ پکې کیږي هلته ډېر لوی رش ولې هلکه وایي منځ لږ زر کیږي دا نور ملیان خو وایي پکې لګیایي تراول هغه جمعات لذي چې کوم ځای کې لنډې تراوی کیږي دی جمعات کې ولې نه کوي دلته حافظ ولاړ دی ختم پکې کیږي یعنی دلته حافظ ولاړ دی قرآن پکې ویل کیږي نو ته لنډو تراو پسې منډې وې تاسو به مالته دا وایي چې هذا محمد رسول الله وآمنا به اسوی مخپنه شي مو تبا قوم یو غرق قوم یو زمون انجام بچي مونږ سره بکیږي څه وینځه د وینځه ټول ورځ زړه وچوي د بادشاہ په خدمت کې او د شپې په یخو بو د سکی او بیا 2 رکعات نفلو کی دیر سپاری ہو دا د ټوکو خبرې نه دي دا ډېر ګران کار په دې جمعات کې دا چې پکې تاسو ناست یې دې کې زمونږ استاد او الله دې غریق رحمت کی پروژه کې 8 بجې ورپسې نیت تړلو 8 بجې پړومبي رکعات کې د شپې چې 3:30 بجې شوې نو ودحا ته ورسول په 9 غنټو کې په کم دیر سپاره وویل مونږ ورپسې ولاړو ابل پاوي چې دی بیا په دې نور رکعاتونو کې په یو شپه نو عزیزانو ارشه چې دی هغه ذوق غواړي تعلق غواړي رابطه غواړي زمون ذوق نشته زمون ذوق پلیت او مردار دی اوس د پاکستان نوې حکومت جوړ شو نو خلق پته مدي چې ټیپرو متعلق څه وي د سرو باټینګونو متعلق څه وي دا غصت مرله سکیم متعلق څه وي په دې تمه نن کلی طور د پاکستان ټول مسلمانان چې دي په دې تمه نه دي چې د دې متعلق څه وي چې پاکستان کې بغل نه لاس غوسیږي او کنه به غوسیږي پاکستان کې بس زناکار سنگساریږي او کنه به سنگساریږي پاکستان کې به شرابي په درو وهل کېږي او کنه به کېږي پاکستان کې به خزو له بورکې ورپسریږي او کنه به ورپسریږي خزو د اوس نه غول په سر تپل شروع کړ زه اسپیټال کې ما مریض دے زمون ایو نرس سماته ہوئی کہ مولانا صاحب ابھی احتیاط سے بات کریں ہماری بادشاہی آ گئی ہے ماں اور تداسیوں کے جی ہاں ضرور ابھی ہم باوضو ہو کر بات کریں ہم خسی بن گئے حسن پدی تمنے او ټیپر بارزان شي او کنا او مولای بارزانی شي او کنا او اوړه بارزان شي او کنا خدای دې اوړه په 1500 روپۍ سیر کی چې دا قوم د لوګي مړ شي ټول اوړه سي
ظالم قوم اورخو ورشه په دې سرک په من سپه وګورم په خدای قسم کدل وګي مړکی سپه خنزیر څومره پلیت شه دی عام دل وګي نمري چې د غرمې روټای وخراشي غرمه ورته ملو شي او چې د ماقام راشي ماقام ورته ملو شي خبره د روټای نه ده خبره د دین ده چې قوم د قوم دا تصورو کی چې د دین متعلق د حکومت پالیسی بد صحیح تاسو خدای نشی رانی وې پاکستانیان د اسمان نه را پریوتی دي خدای سره ګډ جوړ کړي دي او خدای سره معاهده کړی ده چې زب تاسو ته هیڅ نه ویم که تاسو ورڅ کوئ ورشي بیګا وګورئ په روس کې یو ګړچ ولا زلزلې ور کړې ده 50 لک زره خلق پکې تباہ روس غوندې ملک ته چې په دنیا کې اعلی ترين قوت ته یو ګړچ زلزلې ورک 50 زره ولا مرک شل زره ماشومان د سکولونو نه رئیس دي مړه د ملبیلا چا کر چې ټي وي ای به بیگا کتلی چې هغه کم منزلونه را غرزول دي دارا تسار چا کیسه کوله ما کر ټي وي نشتا په زرګونو ماشومان او په لکونو کورونا روس غوندې ملک بیگا خدای تباہ کړ تاسو نشي تباہ کوله خدای قسم د هغه ګړچ انتظار کوي کتر کې اوال په زلزلې تا سره جخت هندستان اوالو زرګونه خلق پکې مړ شو تا سره جخت روس اوالو خدای تراجه شي خدای ته سرنګون شي کینی والله العظیم چې د شپې سم لئی سار چې را پاسې د کورونو چتونه بدر باندې پراته د کورونو چتونه او تاسو به تلاندې لکه په چندخ چې خپه کې دی او چړت ناری کې داسې بم چړت شي او بیاړه بم غر کوي نن قوم دې ته نه ګوري او په خبر ګستر ګړون دی نن ټول ملک د ملک پدې کې دي چې هاي ماته څه ملاو نشو هاي ماته څه ملاو نشو په کوم تمام چې تاسو منډي والی دي ان شاء الله چې د خیر مخ به پسترګو نه ګوري دا قوم کدی ملک د خیر مخ وکړو یا دوی ته د سکون او د اطمینان ژوند نصیب شو نو کمړم راشي په قبر می متیازي وکړي سو پورې چې قران او حدیث ته متوجه شوی نه یي قران او حدیث ته سرنګون شوی نه یي او ټول ملک دا مطالبه نه کړي چې مونږ په پاکستان کې اس ترقی بل نه غواړو نه منو اس نه غواړو سوا د دینه چې د ملک فیصله دی په قران شروع شي چې ټول ملک دا مطالبه نه کړي نن مليانم را پاسې دلی دي چې خزي حکومت شتاو نشتاو شتاو نشتاو په دوی هغه چل شوی دی لکه هغه یو دم چرته خزیلا په ټي وي کې ډرامه کې طلاق ورکړي چې طلاق ورکړي نو مليان ورپسې شو چې دا طلاق شوی دی بل ډاله پر اپاسه چې نه دی شوی زمونږ د صوبه سره دی او پیر صاحب دغه په بیان ورکو چې ډیره ښه جوړای دا جدا کوي ما طلاق نه دی شوی ا پیر په بیان ور لوی پیر دی زرګونه مریدان مالدت یعنی دل اوستو وته خدای دی بنیاد وباس بنیاد دیوزن استاد څه کار دی چې د متعلق ته بیان ورکړي چې ډیره ښه جوړای دا مې کنده وای یو شرمېدل جوړ پلاور کې مان چاته پوسو کو مالزبه جواب په دې جلسه کې درک لس پنځل لس لکه خلک ابن مینار پاکستان لاندې ما وې د دم خزم دمای د دمي نکاح ونه نو هغه طلاق کم ځای شو هغه نکاح نو اوس دا
را پوچت شوي دي صاحبه د ښځې حکومت شته او نشته او شته او نشته د دې دوه جواب دي دوه جواب دا ښځه چې چا جوړه کړه هغه لوی مجرمان دي او کنه دا ښځه لویه مجرمه ده په دې مې پوه کوي چې چا جوړه کړه هغه ځان پسې په مانځه کولو پرېږدم که نه د مړو جنازې ولا کوم که نه د لوڼو نکاح ورته تړم که نه ما سقطه تعلق ورسره وکړو نو د هغې غریبي څه ګناه ده ګناه خو د هغه چا ده چې چا جوړه کړه هغه خلقو ته خو تاسو نیلی چیلی کېږئ کارونه ورته وایئ ورمنډې وهئ درخواستونه وروړئ زامن پې نوکرانوئ ځان پې ماسټران کوئ هغې له خو منډې ور وهئ چا چې وکړه د هغې څه ګناه ده تاسو خیال راغی زما چې یو شیخ خوښ نه زه باچرې په سر کې نه نوم نو ګناه د هغې نه ده ګناه خو د قوم ده چې قوم وکړه اوس قوم پوهېږه او خدای پوهېږه ما څه کار دی د فتوو ورکړو بیا فتوې هغه خلق ورکوي هغه خلق چې چا پرون ورسره ملاقاتونه کول او ورته ویل چې ماله بم سراکي کرانه بکی پرون هغه خلق فتوی ورکي بیا هغه خلق فتوی ورکي چې د صدر ایوب او د فاطمه جنا الیکشنو تاسو لک تحقیق کوي درته به یاد نه تاسو ته څه یاد دي تاسو خو هغه د دغه رونه په قبر کې ته ملائکو تاسو کوي من ربک ویل من ربک و څه غولې رب کې یو قپ مړای بني وګه ما پر رب څه پوهیږم چې رب څه ته وي او دا خبره تاسو ته چرته یاد دي خپه نه شي تاسو وختي تور خلق یې چې زمونږ د خار کې یو مثال مشهور دی چې آگئی دا ته شبراتا ته ملا ټډو دای تړي تړي دینواله لنګای تاسو غو نوړای دی او مونږ دی بلا تور اور پسې زمونږه پریدو کې او خزا و سود به کولو چا ورته دا سود مکو د سودګرو سزا ډېره سختي هغه ورته پریدای جب کوي چې ایمان خره وره خو ارمان د دنیا غي ایمان ول په بارونو دی خو ارمان د دولت کوا نو مونږ یې ارمان دی روټه گئے د صدر ایوب او فاطمه جنا الیکشن تاسو ته یاد دی صدر ایوب او د فاطمه جنا الیکشن او مقابله چې وا نن فتوی هغه خلق ورکي چې چا ووټ فاطمه جنا ته د صدر ایوب په مقابله کې ورکړي هغه وخت کې د خزه سپورټ کولا اوس چې د خزه صدر نه کنو فتوی ورکې لګي تاسو خیال راغی نو خبره د ادا عزیزانو چې خزه سربرای مملکت جوړې دی شي یا نشي جوړې نو د مسلمان ملک سربرای مملکت خزه نشي جوړې دی د مسلمان ملک نو کدا ملک مسلمان وې نو خزه به سربرای مملکت کوله نو ظلم ټول ملک کړي دی یوازې هغه غریبي پسې تشریږي مونږ خو برای نام مسلمانان یو برای نام مونږ کې اسلام کم ځای دی که مونږ کې اسلام وې که د حکومت قانون نه هم وې اسلام او نه وې دین اوم به مونږ خپل فیصله جمعات ته وړې وې د کمی مدرسې مفتی ته بم وړې وې ته ورشه په کچرو په ججو په عدالتونو کې او په تاڼو کې د دې قوم حال وګوره په یو لیش ځمکه باندې
14 کاله مقدمه تاسو کوئ که نه کوئ؟ دیوانی مقدمه تاسو کوئ که نه کوئ؟ د دیر او د سوات او د باجوړ او د کمی دنیا نه خلق راشي څه چل دی دلته اډیشنل ہوم سیکرټري سره می کیس ته څه کیس ته په یو لیس مکه می جګړه په یو لیس مکه ستا په وطن کې لوی لوی علما دي خو تم ورشه بل دې ورشي چې زما او د په یو لیس مکه جګړه د یو غنټه کې به فیصله وشي نو په کلونو د خدای په قهر دلته اخته یې کني اخته د پیرنګي قانون نن قوم د قوم نه دی پرېخي قوم د قوم او بسرو چشم منلې دي نو عزیزانو د روس او د انډیا او د ټرکی کار به در سره کیږي د شپې به سملې او سهار به ټول تباه پراته که 50 لکه خلک الله په روس کې په زلزله تباه کولی شي نو 10 کروڑه پاکستانیانو باندې خدای زلزله راوستي شي او تباه کولی شي الا بکیږي چې قران ته رجوع شي قران سره رابطه او تعلق پیدا کړي دین سره رابطه پیدا کړي نن دین دنیا ته څومره سپک اسپیټال کې نن یو سړی اسماوي دا تبلیغي جماعت والا ډېر ښه خلق نو ماته وی چې څنګه ښه خلق دی او چرته 3 ورځې لته نه چې راشي د چيلي غوندې به ګیره پریخي او نیغ نیغ بکی دا خبره یعنی کوم الک چې تبلیغ کې لاړ شي او راشي ګیره پریدي او منځونه شروع کی عادي ذلیل قوم ته بیا چيله ښکاری کوم الکان چې په بایسکوپونو کې او په شراب خانو کې پراتی هغه خوان در کوي دی قوم لا په دې کلی کې دلته تبلیغ والا ورغلی دي او ورته زئی ز تاسو نه مسلمان الله پاک داسې ذلیل کړ چې خپل خزه په کور کې نه پریدي بار په تختو سمي داسې ذلیل کړ مونږ ته و خود نن د زمکه د سر د پاسه واحد ډله د ملک خیر غوښتو والا چې دي په خدای قسم کده تبلیغ جماعت والا نه بل څوک شته مونږ ټول د خدای په قهر اخته یو ټول خېټه راغستیو مفاد راغستیو اقتدار راغستیو روټای پسې منډه و واحد ډله دادا د چا چې بسترم خپل یو روټای مخپل یو بم خپلی او استاد جمعات پزمکه پراتی او د پیغمبر حدیث درته بیانای خدای ته رجوع شي او قران سره رابطه پیدا زمازوی 3 ورځې له چرته تلو دلته د کم کلو کې چراغه کله په مور مونږ تیروا کله په خور مونږ تیروا کله په ورنداري مونږ تیروا چې تاسو مونږ کې دا ټکی غلط دی دا ټکی غلط د 3 ورځې برکت مونږ لاغه بچي خوند را کوي چې کوم رانه نوځي او بدمعشي لوفري زنای کړي شراب اسکلي غلای کړي ډاکای کړي مونږ نه کړي مونږ لاغه اولاد خوند را کوي مونږ بغیر کی ګنا یو سړی نه چاته پوسو کوې 100 زامن دي ویل سلور دي خو دوا پنيشتي صاحب وې څنګه وې دوا خدي دکان کوي او ویل دوا په جمعات کې ناشتي ویل چې د مانځه وخت راشي په منبر ډمباري وي اذان ته ډمباري وي نو وې دوا پنيشتي صاحب دي په جمعات کې چې ناشتي دا زمونږ ملک دی او دا تاسو ګورئ تاسو کلو کې دا خلق شتا تاسو سره گاوند کې دي تاسو سره مالت کې دي د شپه ورځ تاسو واسطې دي دا قسمه خلق سره نو تما ته وایي چې د چا زوی دا شي هغه تړمبار وي چرته 3 ورځې ته تبلیغ کې لاړ شي او هغه ته بیکار وي او خلق ته وایي چې منی کوي
خرابیږي. دا خلق تم چې په سرنګ کې رسول الله خو دې شي نو دې بداوي چې هاذا محمد رسول الله و آمنا به. دې بدسي وي دا بڅوي دا به هغه خلق وای چې چا د رسول الله خط او خال په دنیا کې پزړه لیکلې. حلیه د سردار کائنات د حضور علیه السلام پزړه لیکلې. اوس ما ته وای زدر ته اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم قد مبارک خیم چې دومره فټاو د لاس دا غټواله درته خیم چې دومره و د ګوتو بندونه درته خیم چې دومره انچای وي د مخ بناوټ سچ وای هغه درته اوس خیر. داغه وجه څه ده؟ داغه وجه دا ده چې یو کتاب د شمائل ترمذی ورته وای چې په شمائل ترمذی کې د حضور علی السلام د وختو مبارک نواله تر نکونو پورې دا ټوله نقشه ذکر ده. دا ټوله نقشه دا غاخونه دا څنګه دا غاخونه داسې وو چې کله تکه توره تیاره شپه کې به مسکی شو مسکی به شو نو په هغه رڼا به ستن خلکو بیا مونده. زما عزیزانو رحمان بابا وی چې د یار د خط او خال نخې پکې وي چې د یار د خط او خال نخې پکې وي زوړن سر په مطالعه د کتاب خوخي. قربان داغه کتاب نه چې کوم کتاب کې د یار د خط او خال نخې وي. تاسو خیال راغی نو عرض می داو چې د یار خط او خال په زړه کې جوړ کړي. هغه زلفې شپه او ورځ په تصور کې لرا په کوم زلفو چې قرآن قسم خوړلی. هغه مخ شپه او ورځ د زړه په آینه کې کېده په کوم مخ چې خدای قسم خوړلی. وګورئ قرآن کې والضحا اے حبیب زما د ستا په د خسته مخ قسم وي واللیل اذا سجا او زما د ستا په د تور زلف قسم وي. نو کم مخ او کم زلف باندې چې خدای قسم خوړلی او دا هغه مخ او دا هغه زلف نقشه ستا په زړه کې نه وه نو ته به په قبر کې هغې ته ووایې چې دا هغه محمد رسول الله دی چې ما په ایمان راوړه. هر څه چې جوړوي دنیا کې به کوي مرګ نه وروسته به هېڅ نه کړي. نو وینځه ده وینځه او په 2 رکعاته نفلو کې 15 سپارې په یو رکعت کې وي او 15 په بل کې وي. سلام وګرځولو په سجده پرې وته او خدای ته وایي چې الله ته په ما مینې خدای زه ستا ډېره خوښه یم خدای ته په ما مینې. بادشاہ دا ګونګړاهټ واورېدو د دې کمرې سره چې غوږ یې کېښو نو دا وایي. بادشاہ دروازه وټکوله چې ورننوتو ورته ویل بې ادبې دا څه وی داسې مه وایه چې خدای ته په ما مینې داسې وایه چې خدای زه په تا مینه یم. هغه وینځه بادشاہ ته داسې ګوري ورته ویل ځه بې ادبه باروزه باشه دا وخت زما او زما د خدای په منځ کې د راز وخت دی. دی وخت کې زه ستا وینځه نه یم زه ستا د ورځې وینځه یم. بادشاہ ته وایي که زما خدای په ما مین نه وی تم بادشاہ د هغې بنده یې بادشاهي او ملک او سلطنت یې درکړی دی ټوله شپه اوده پروت دی زما ټوله ورځ ستا په خدمت کې زړه وچوي او د شپې په یخو اوبو اودس وکړم او 10 سپارې په 2 رکعتونو کې وویل
کا په ما مین نه وای نو د شپې به مال دا توفیق را کولې چې ځان ته ودرولې خو زبه موده پرته وای خو په ما مین دی چې ما د شپې خوب ته نه پریدي او ځان ته وی خو ودرولې اوس په دې راز خو عاشقان پويږي نه تاسو عاشقان یې یو نه زین تاسو مروټي خلاص یې یو ز تاسو نه زیات په دې راز خو عاشقان پويږي چې عاشق سره د معشوقي سره یو زیوی د شپې نو آیا خوب دواړو لورزی او کنه ورزی دا تپوس ورشي رحمان بابا نو رحمان بابا وای چې خوب د یار سره هم د عاشق نشي خوب د یار سره هم د عاشق نشي چې یار په بل دیار وي سبا خوب کا د یار په ژوند کې دوه قسمه خوب دی چې یار در نه جدایم د شپې خوب بنه درځي او چې یار در سره ویم نو خوب بنه درځي او بیا چې در سره وي چې در سره بیا رحمان بابا وای چې خدای را پیخه جدائی کړه په وصلت کې لهبت او مختکته نشم خدای را پیخه جدائی کړه په وصلت کې اے ربا د مخ دومره روب دی چې ورته کته نشم کتم نشم ور سره ما تنه جدای ما دا عشق ورشي صحابو نه تاسو کوي د جمعې ورځ دا حضور علی السلام تور جبا غوسته دا رانجه چولی دی او تور پټکه په سر دی چرته کوم یو صحابي د حضور شان اقدس ته کتلی واو ریدا چې کبار صحابه یعنی لوی مشران صحابه چي دي اغینه بچ د چا تپوس د حضور علی السلام نه بعد وکړو چې د حضور پلانې شه څنګه او پلانې شه څنګه اغي والله کوم ته پته لګي ځکه مونږه چرې په دې سترګو هغه ته کته نشو نو مونږ به درته حال څه وای کتم نشو داغه درد او داغه شان او داغه د عشق دومره روب د صحابه دا نقشه د صحابه صغار صحابه نه ذکر دي کشران الکان نو یو پکې را پاسې داغه اره جانا چی بد کر دی بلا اندر بلا کر دی یکه چشمه سیاداری دیگر سرما درون کر یا رسول الله بلا د پاسه د بلا وکړه یو د اسسترګي توري دی او نن د پکې لا رانجم اچولي دي تا د صغار صحابه نه ذکر عزیزانو د تقدیر خبره ان شاء الله بیا بادشاہ مان تپوسو کی جی ما تا بیمار زما مخ کی او نوابو تپوسو کو دا یو مولانا سے بوسم ژوندې ده خو د ډېر عمر هغه نه تپوسو کوي چې جی ما ته د ګردې تکلیف ته او ډاکټر راته وی چې روزي ها خان تاسو ډېر نه جوړ ښکارې رنگ موم خنه ده او بالکل چې ونني سه روزي مینی سه بیا به چرته په قلارونی سه خان ما ته د څه وکړه ما ته وی دا ټیک وای مال د جکو والو تا ته بالکل کډنی ټربل نشتا غټ د سنډا عمره غټ او کدی قصدا نو خورانو په کافر کېږي کدی و خور نو مولانا سے ما ته وی چې دی رنگ ته نه ګوري مال د عمره رنگ خود د سری چرګي هم نه دی لکه د سور چي دی دا کډنی ټربل والا داس مونږ ته ګورو بادشاہ تا
سچ مونږ یو معمولی خان ته معمولی سړی ته سخت خبره نشو کوله معمولی سړی ته امام مالک قاضی ابو یوسف اب اوس مونږ کم ځای نه پیدا کړو اوس خو مونږ هر څه مونږ غوندې خلقو ته پاتې دي ضمیر فروش او دین فروش ہوتا اوس هر څه پاتې دي نو د بغداد بادشاہ وای امام مالک ته چې د خدای بنده یو څو ورځو تراشه نو دی ورته وای اوسګار نیم نشم را د بغداد بادشاہ ورته بیا ولیکل چې یوې ورځې له خراشه کړ نو قاضی ابو امام مالک ورته ولیکل چې د بغداد بادشاہ زما د خدای په ذات قسم وي چې په مدینه منوره کې یو غنټه د رسول الله په خوا کې تیرول چې زستا په ټوله بادشاہي ورنکم یو غنټه د پیغمبر د روزه سره یو غنټه ستا په ټوله بادشاہي ورنکم زه د پیغمبر خوا پریدم او د بغداد بادشاہ ته ورشم عزیزانو دا خلقو ائمه محدثین او ائمه مجتهدین دا خلق نو اسی ز چې وایم علما ټکه وکم نو علماء نظما دا خلق مراد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بادشاہ ورته ته زما قاضی شه هغه ورته ما ستا د بادشاہ قاضی توب تا یو حدیث نه پریدي د پیغمبر یو حدیث ته آره ته اجازت نه راکې چې زه د بادشاہ قاضی شم هغه ورته وې چې کوم حدیث امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک چې د قوم مشر شي ذبح بغیر سکین بغیر چڑے حلال کړي شي بغیر چڑے حلال کړي شي نو د قوم مشری او قضا زکه نه کوم چې پیغمبر ویلی دي چې به چړې حلال کړي شي نو زب به چړې حلال شم کزه د قوم قاضي شم په دې خبره بادشاہ سره اختلاف او بادشاہ ونی وو په جیل کې واچولو په جیل کې ولا زهر ورکاو پاغي مړ کړو علماء دغه خلق امام بخاری رحمت الله علیه دغه کتاب بخاری د ټول امت مسلمه په دې اتفاق ده چې اصح الكتب بعد کتاب الله البخاری د قران نرست دویمه درجه چې داغه د بخاری ده اوس بخاری تاسو نو ما سه ما چې تاسو تواغست بخاری شریف څنګه کتاب دی او س کتاب دی او سپ کې لیکلي دي نو دې دیوال ته ډولکه واه کنه تاسو خیال راغی زمون خلقو مثال داغه بوز احفش پشان امام احفش شو دا په نحوه کې ډېر لوی امام ناغه دا ډېر لوی علم په چیلای په وجه زده کړو چیلای ساتلی و نو د استاد نه به چې سبق واغستو نو بار سارا تبوتو چیلای به ځان سره وېستا نو د چیلای مړای کې هغه پړې به ونی وو
او دی به ورته لګیاو چې ضربا یضربو دا مبتدا ده او خبر ده او حال ده او ذوالحال ده او داسې دیچکا بیا ورکړه چیلای له چې پوه شوې نو چې چیلای مرای له دیچکا ورکې نو خو چیلای داسې کی سر کنه او ویل به دا نه ده پوهله نو بیا به ورته شروع دا مبتدا ده او دا خبر ده او دا حال ده او دا ذوالحال ده او دا صيغه ده او دا صيغه ده او دا صيغه بیا به چې دیچکا ورکا ویل به پوه شوې او چې داسې به کا چیلای به سر داسې او ویل به دا نه ده پوهه بیا به ورته شروع پاکستانی قوم د امام احفش چیلای مړای کې پړې ورواچو او دیچکا ورکه چې پوه شوې سر والله کو پته لګي اسه هم استاد امام بخاری څوک یا بخاری شریف څه کتاب دی کنه جی بخاری عوام خلیدلم پرګدا چې تاسو لیدلې می پسترګو اوس طالبانو نم ورخبو یوړو د پاکستان د برکته ان شاء الله د بخاری اسی په تیریدون کی به طالبان ډیر پیدا کیږي خو بخاری پڑھاوون کی چې دی دا په پاکستان کې په دوربین کې چرته نه ښکاري دا سپینګری علما چې کوم دا اویا کالو 90 کالو 100 کالو کم پاتې دي دی وخت کې او بخاری او ترمذی پڑھاوي د دې د مرګ نرسته به دا کتابونه ټپ شي دا به بیا څوک نه ګوري رحمان بابا شعر دی چې طالبان به فراموش د دین کتاب کا طالبان به فراموش د دین کتاب کا د دنیا کتاب بګوري مونږ بنئ نو نن د دین کتاب د ایچا پلاس کې بنه ګوري د دنیا کتاب بګوري مونږ بنئ د دنیا کتابونه صاحب مشرق دی او جنگ دی او نوای وخت دی او جدت دی او سار چې ګوره ار سړی به د ټپوس پشان سر چې دی په اخبار ور ټیټ کړي داسې به ګوري داسې چې تینا د مچ وزر قدر ټکه بم نه پاتې کی داسې به پی ور ټیټ لکه سدی پکې سلی کلی وای په ایمان چې په پاکستان کې هم په اخبار کې دا چرته خبره وګوره او وګوره نصار طالب چې ګورم اخبار به پلاس کی که امام صاحب ګورم اخبار به پلاس کی که د جمعات په کوټګای کې ګورم د طالبانو په ډیکس باندې به کتاب نه پروت په باندې به اخبار پروت سچل کې ماما وې دنیوي حالات او نزان خبرو پارام کې نه چې بنگلا او دولت ته نو کنه خدای راستی کنه لیډر شي او نه منبر شي او نه د قوم مشر شي چې بنگلا او دولت ته نو د منګک مثال به دی منګک خاورې کنه او خاورې دی په دغه تاسو خیال را تاسو د منګکان ورونه کډیر اخبار وګورئ جوړ بته سکی مزید مغه چا دي چې د چا بنگلا او دولت او کروڑونه روپۍ ور سره تاسو خیال راغی مزید هغه خلق تاسو خو د جرم مست خلقي ها کو کونترباز یې تاسو لیډران کېږئ نه نو الله کا صوبائی منبران شي نو الله کا قومي منبران شي نو الله کا سینیټران شي سینیټر بم سرمایدار کیږي او منبر بم سرمایدار کیږي او ټیکټ بم سرمایدار ته ملایوي تب هم دغه ګرځي جارو کخبه خوارشي کینا چرته خپل روټای غټه بیختی وزده سټي پارام کینا پردی ویر کی ولی کم سایو باس نو خبره مې دا کوله چې علما زوام علماو نه زمونږ د ملک دا خلق مراد نه دي چې دا د سود د زکات په پیسو باندې خرید شوی
تو وګوره ستا په دې ملک کې زکات کمیټای جوړې وي، زکات کمیټای، هغه زکات کمیټای تپوس ترننه چا کړی دی چې ته 3 میاشتې پس 20-30 ہزار روپے والے تا چاله ورکړي، چا تپوس کړي؟ او رجسٹر وګوره، په رجسٹر ګوته لګېدلې ده، ګوته چاله باټره تاسو تولې ده چې دا د چا ګوته ده؟ خو خپل ګوته ګنده کوو په چې دل دومره می دل ورکې دومره می دل ورکې، رجسٹر دکا نه چا چالند زمونږ په دې جمعات کې وړاندې وسی حافظان دي ورشیا کوټه کې بناستی قران ولا ورکه چې تعالی په دې 10 کاله د ضیاء حکومت کې چانه درکړې ده انا تاسو خیال راغی؟ نو عرض مې داو چې مونږ ورک یو داسې لکه د غوی پاس غاخونه چې ورک دي، او ورک د خپل عزایم د لاسه یو، زمونږ خپل اراده خراب دي، مونږ هغه شی چې کوم د خدای نه د غوښتو ده هغه د بنده نه غواړو، زمونږ ایمان او عقیده دای چې دا بنده که چرته څه شی شو نو ګوره که زه چرته خشم او خکول چې دی د بنده په اختیار کې نه دی، د خدای په اختیار. په دې 40 کاله کې د پاکستانیانو دا تجربه و نشوه چې ما خدای چې خکول نه غواړي نو بنده ما نشي خکوله. نو عزیزانو عرض می داو چې هغه اصل موضوع را نه پاتې شي. علما لیکي چې ان له لحافظون، دا د یو کتاب متعلق خدای نه ویلې، د دې قران متعلق ولې ویل. علما وایي چې دې کې راز داده چې صحیفه چې د اسمان نه نازلې وي وقتی او عارضی قانون، تورات او انجیل او زبور چې وو دا وقتی او عارضی قانونونه، پیغمبر لاړو قانون هم ختم شو، بل پیغمبر راغی بل قانون برازي. نو داغي ذمہواری خدای په خپل ذمہ زکه نو اغستی چې پیغمبر ژوندې قانون به می او چې پیغمبر وفات شي قانون به ختم شي. د قران کریم متعلق الله ان له لحافظون زکه وی چې حبیبه کته وفاتم شي او ستا امت ټول ملیامېټ شي او نست نابود شي، بم دا قرآن محفوظ پروتی زبه څوکیداری او تر قیامت پورې به بل پیغمبرم ناراضي او تر قیامت پورې به بل کتابم ناراضي. نو د دې د حفاظت ذمہواری الله زکه واغستا چې د رسول الله نبوت بم تر قیامت پورې وي، بل پیغمبر به ناراضي، او د رسول الله کتاب چې د دابم تر قیامت پورې وي، بل کتاب به ناراضي. واخر دعوانا ان الحمد لله.